چې درې ورځې وخت مقرر کال مقرر ټیک ده لکه د حضور زمانه کې 10 کاله معاهده وه او دا د اجارې هغه مسله ذکر کړې ده اهل کتابو سره یهودو سره خو دا د جنس معاهده نه وه خو دوی د نظیر د باب نه ذکر کوي چې هغې سره زمیندارۍ کې دا ذکر شوي چې څومره خلک هغه پورې بلې او مشرکانو سره دا معاهده شوې وه چې درې ورځې به بل کال نه تېروي او 10 کاله به یو بل سره جنګ نه کوو اگر په معاهده کې څه مده مقرر شوي ټیک ده اگر وخت پکې نه ذکر شوی هم صحیح ده لکه حضور مبارک یهودو د خیبر ته ووایي نو خرکم علی ما خرکم الله به هغې پورې باید چې څومره زمونږ خوښ وي نو عمر صاحب وختل دی عمر صاحب ته وایي صاحب مونږ خو نبي کریم پرېښو وایي دروغجن دی درته نه ویلي چې کله د خدای په رسول کوي باسي به یو ځل به تاسو دی دا ضمناً خبره کوي چې مشرکانو په جنګ کې کافران مردار نو په اصل کې ورکې ورکوه او په بیه نه شي ورکولی ځکه د مردار سلې نه خرڅېږي په بدر کې کافران مردار شو د بعضو سلې هغې غوسته په فدیه حضور یې نه فدیه باندې نالو واله یو مونږ مړي نه خرڅو غادر د نیک سره غدر وکړي یا د فاجر سره یا غدر د نیک د طرفه راشي یا د فاجر د طرف یعنی غدر نه وي خدار چا د طرفه شي د هر غادر شاته به دوبره کې جنډه ولاړی او چې څومره غدر وي د هغې مناسب دی بسم الله الرحمن الرحیم کتاب بدل خلق دا درې پارې ده او د بخاری په دې بله حصه کې دوه دا تاریخ د عالم بیانوي چې ابتدا د عالم نه کله شوی دا 5 پارې داسې وي لکه تورات کې صفر التکوین صفر حصې ته وایي نو تورات 5 حصې دی یو پکې تاریخ کې د عالم نو دغه شان امام بخاري خو کچکول دی د علم چې تاریخ د عالم شروع کړی دی اول خدای او نور څوک نو بیا اسمانونه بیا ځمکې بیا عرش بیا د مخلوقاتو ذکر به شروع کړي د ملایکو د جنو بیا د انبیاء کرامو بیا د عربو تاریخ بیا د حضور پاک تاریخ به شروع کړي دا کتاب المغازی چې موږ په لومړي دین کې ویلې دا د حضور د سیرت یو حصه دا تاریخ شو بیا د حضور په وفاتو درولې دې کتاب تفسیر شروع کړی نو دا تاریخ د عالم وایي ښه دې په ترجمه کې دا هغه الفاظو چې قرآن شریف کې راغلي او د موضوع سره تعلق وي د هغې حل بیانوي لکه کتاب التفسیر بالکل د کتاب التفسیر په شان په هر باب کې د ګرانو الفاظو قرآنیه او معنا بیانوي کتاب بدل خلق ابتدا د مخلوقاتو د کله شوې ده دلته چې فقهي مسایل نشته بس الفاظ او تاریخ ته ګورئ سره بقول الله والذين يتوفون بعيده والرحمن وقال رجل مخلق وسلمان والقدرهم كلهم عليه حي یعنی احوانو معنا دا ده چې دوباره پیدا کول په زیات آسان دي لومړی او دویم د خدای ته یو شان دي نو دلته احوان په معنا د حیین سره وي خو خدای خلقو سره د خدای د محاور د خلقو د محاورو مطابق خبرې کوي که نه انسان چې یو څیز یو ځل جوړ کړي نو دویم ځل آسان شي ورته په لومړي ځل ګران وي که نه دویم ځل شي انه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو احوان عليه چې خدای لومړي ځل عالم پیدا کړی دی نو دویم ځل ورته زیات آسان دی یعنې ستاسو د محاورو مطابق یعنې خدای ته لومړي او دویم یو شان دی خو د حینون او حینون په خلاف حینون او حینون او میتون او میتون او لینون او بیخون افعینا بالخلق الاول بلهم فی لبس من خلق جدید صورت خاص کرے ولی پلنگی دل مستڑی چیز چې د دویم ځل پیدا کېدو نه انکار کوي چې زه ستړي شوي وم نو دویم ځل مې نشو پیدا کولی ولقد خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام وما مسنا من لغوب زه ستړی شوی نه نو دا خلق د اسمانونو زموږ ذکر چې کوم دی آیاتونو کې راغلی دی اول ته ګران لفظ د هغې معنا بیانوي درته نور څه نه وایي سمه دقه شان په کتاب التفسیر کې تیر شوي بالکل د ابواب یو شان دي ټول
है ना। الذي أخلق بطوارا سورة نوح كذا كان أنا كمين را لحضور توي ورطوي جيل قبل كي الإيمان تقبل دو كلية بدل بخير ويسير جيل لراكم دنيا کے سراكا نبا حضور بشر رب کرا نبا حضور رنگ بدل يمن خلق را لغير يمن خلق حضور قبول کے ایمان پر عروبہ ہونے دے جانا یہ قربان قبول ہمیں بلی سونا وقت بیا نبی کریم بیان کو دا بدل خلق او دا عرش یا سرے راگی یا عمران او خدل آرام عمران ویزد مجلس نا پاسے دا موخی پاسد آرام کاشے نا پاسے دلے او دا حضور بیان مبارک نا ورے دلے مشر صدر کئی کنا کدکی در کئی دا سمو ایسی نالا بالکل بشر سے شخص لیکن رب دا بشراب دا مشر دا طرف نا رب کے انا عرشی دے دیا بلے سے انا ابتداء العالم دا سنة دا هي خدای ولم يكن شيء غيره على وضع خداینا بلسنو دا طول شیزونا مخلوق تی محادث دے عرشی پا ابو پیدا کر دا دی ابو حقیقت خدای تا معلوم دے او پا ذکر لوح محفوظ کی عرشی ولی کر عثمان و عظمت عمران وی خبر حضور کول ما پسی او سریر آنوی راسو خدلاوا زوخی پس لارم آغا تحتید دلیوا زماؤد آغای پا منز کی شگئ گل فاصل شو سراب ایکاش شدن تریخی روزنوی تلی انا یو دل حضور مبارک بیان کاؤ سر دا عالمنا در دا قیامت او دا جنت او دوزخ پورے دی چاہتا یاد دی چاہتا یاد ندی یعنی دا امور اعظام بیان کر انا وفي قال تنزل النبي جل عن ابي احمد عن سفيان عن ابي سهل عن الحاج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل شتمني ابن ادم وما ينبغي له ان يشتمني ويكذبني وما ينبغي له ان اما تكفروا اياي فقولي ان لي ولكم وما تكذبوا فقولي لا يعيدنني كما بداني معرفت بعد فاسه ولو حلق يدلل عيبان ذلك كلي ان رحمتي غلبت غضبي دما رحمت دما پا غضب غالب دے دیکھا رحمت مقتضا دا ذات تا بے سبب مقتضا رحم کئی مون لقلے سترگی را کلی دی بغیر طلبا او غضب مقتضا دا اعمال دا انسان دا عمل دا انسان چی غلطو کنو علی پہ غضب کئی غضب بلا سبب نکئی او رحمت بلا سبب ممکن رحمت غالب دے پا غضب دخلے انا اوز مکی خدای پیدا کرے انا وقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات من الارض مثلهن لا واستغفر من الموتى وتخلف عنهم وقال بعثها بالسائر وجه الله وزمكي دي خو يوم بالشارع تودي يعني وزمكي كي و طبقات داغي دلیل دار چې عبدالرحمن او د چا دمن کې جګړه وا عائشہ ته دی وراره ورته پام کوه یا با سلام دزمکه جګړه چا سره مکوا حضور مبارک کوئی کچاره چانه یو له ازمکه قبضه کړه نو تر وز مکو پورې به د دې غاړه ته د قیامت پر د جران د پل پشان غاړه ته چولی شي معلومه ده چې ازمکه متصل دي او چې سړي ازمکه واغسته د هغه حق تر اخره پورې دی د ګویا ټول ازمکه قبضه کړه انا وبه قال حدثنا محمد قال قام محمد عن يزبر عن بكر انګريزانو تجربه کول لندن کې خوشا یو سوال د اقا بور نکید دا څه سره وته چې بوت دورنګو باس ناغم کی یو ځای ته ورسېد دی بور نکید زمکه کې داسې سیري چې به سورنګ نکید هغه پروګرامونه پرېښود انا لندن کی گاڑی پسمکه کی دن پټ ګرځي سټیشنو دن ریل ګاډي او لارې په اوبو کې پدای د کوئی ټول تکلم الته سمندر چې فرعون کې پکې ډوب شوی دا مخکې صدر ریاستنی هغه په اوبو کې لاندې سرنګونه جوړ کړي په هغې ګاډي دي لاندې پاسه ته سمندر دی په اوبو کې دننه ګاډي په موټر کې پکې لار په دبۍ کې سمندر کې دغه دی سورنګونه دي غرونو کې سورنګونه یې که نه
समंदर की औजमा के किलान ने सुरंगुने sama हाँ दफार बड़े छुट्टी करके कि तैयारे हो है ना नजूम दस्तूर बयान स्तूर खुले दरीस जुन दफार पैदा करी रदेना आपका ख्वारी पकिया बस्ता सबक हासिल न है ना दशपी व फिदी लार मालूमों ले समंदर के बजेतुना रवानों का ना इससे मुझे खुद स्तूरी तबूरी अदी जिहाद मालूमी ज़िक्र खुद स्तूरी वलाड़ी नूर स्तूरी गिरती जिदाखी तरफ तरावन और गस्त इस्वेल तरफ तरावन और पगवा बिन नज्म हम यहतदून है ना पास तगुल बोल अब फिराशन में हाल शाम नौर उसको में दास तावी की लखद अजरन दे दफन कौस्मान रहा है ना या बेहिसाब इन हिसाब बांध दो दी रफ्तार दे आगे न तजावज न कई नर पखपल दे कि दास तावी गोल दास अज़मकम जिगर दी अज़मक के सरस में अज़मक के ताबेरा दा टूल स्टोरी द मरना चाहती है गिरज सरद अज़मक अज़मक न पखपल पल में तारीगी और सरद में न द मरना चाहती है में दो हरकत अज़मक दो हरकत है यो हरकत योमी दे अल्लाह का जान दे पल पशान पखपल दे कि पागे रोज और पर आदि अयो हरकत सनवी दे आदा से पत्रस रवान ना आगे की दगबत दी गिरा मुस्लिमों बस मक्की शक्ल दा से लकदा नारंग खुदा जनूबी हिस्सा पके लगे वरना ना उठे अना सना सना मोहम्मद यूसुफ अनवर शिटुब शिदा शर्त दी दा खल्क पर ذهن के हो खुदा पाक दा खल्क सर दा खल्क दा पूरे मुताबिक खबरी करी दी इदा दा अर्श सलाम दे सजदा के गायब अर्श दरेस मर यौ दास दे वज़ा पखपल हरकत थे कि मुहाजात दमियल दा अर्श अर्राश दे खुदा पाक तो सजदा कई और दा अर्श सजदा दा आगा मुनासिब है ना जीवन निजाम दे दा टूर में स्तूरी दा टूल आलम सिदा कि दा पखपल रवान दा क़ुत्ब जुनूब दा दे क़ुत्ब तरफ रवान दे टूल आलम أنا هو يوزن بغرس كي زمون پا پخوانے ریاضے کی ہوئی بسپام وغیرہ کستوری پنزی ضرری دا ابرخص فلسا خصوصو خصوص دی باندے ادھر دو باما جاسی قولی والذی ارسلیہ دا حواگانو بیان دے حواگانے वो किस्म हवागाने पर दुनिया की दसिलो हवागानो बयान दवैन दा जिक्र الملائكه बश रियाल वाक़या मलाक़या बाज़ हवागान शार बीजा बुठियो होने इंसान फी नार कौम आद तदब्बर हला शिवे जो जमा खुला इमदाद पर बारिश हो चूरियस बराना और ये न हुजूर तबीयत बखफाओ कि बारान मशहूर से तबीयत बे खुशहाल बाब जिक्र الملائكه बांधे उधरे सूरह की आसानी तो गोरे न बे और न पे बरकतुल मगाज़ी का सबक हुई दावा के निशान रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अला असहाबिहि बाब बरकतुल गाज़ी फी मालिही हय्यन व मय्यतन मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल खुलफाए बाद खुदा पाक द गाज़ी पर माल के बरकत है हम पर जन के हम पस मर्ग दागना चचा द हुजूर मुबारक पर सोहबत के जिहाद करी या द खुलफाओ सरे जिहाद करी दाता सो तखई के खुदा पाक मुजाहिद ल पर दुनिया पर आखिरत के खैर वर्के और पर माल के दुमरा बरकत से तो लिखी तो जिहाद द खुदा द पाक नावल द इबारत द हदीस से बे तदबीर तो द हिसाबी शक्ल सरग्राम दे गोरे इबारत उमरोह का
خدای پاک د غازی په مال کې برکت اچوي هم په ژوند کې هم پس د مرګ نه چې د حضور سره جهاد کړي یا ولات الامر نور د والیانو سره رستو اسلام والیانو. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي سامة ابي سامة ګوره احدثكم هشام بن عروه تاسو ته دا روایت هشام بیان کړی دی دیتا عرض علی الشیخ وای هغه او د پلان د عبد الله بن زبیر ماته رساله لیکلې هغه به پیدا کړي تفصیل هغه کړي. لما وقف زبیر یوم الجمل حضرت زبیر په جنگ جمل کې د اراده د جنگ نه وو چا سره تلو جمل عاشی اغشت هغه پاره سره او د جرګې په شکل دل حضرت علی سیدنا هغه قاتلین د عثمان ته غواړي هغه وی ډیر اخره نو صلح او شفقه خدای جګړه وشو دعانی نو زبیر زرو غستندازی ویدا مشر عبدالله فقمت الى جنبه زور سرقات وبردم فقال يا بني ما تري بچي انه لا يقتل اليوم الا ظالما ومظلوم. ور ار حدیث د بخاری سوسو دل راضی خدا حدیث بیان در اغره نمخ کې نرستو لکه حدیث د ابن زرع خو بیا په شمایل کې به لراشي خدا یو کتاب کې نشته نو خیال ورته کوي ما توي نن بسوب ظالم مجلکی او څوک به مظلومي او زه داسې معلومیږم چې مظلوم به شهید کېږم لکه چې ما ته حضور وای چې ستا قاتل به په دوزخ بل دې د جنگ په نیت نو راغلی وان من اکبر همي ما سره لوی غم چې دی لګونې خپل خرج دی په ما قرضونه دي افترا بیننا یبقي من مالنا شیئا دا قرض زما په ما چې دی دا به زما په مال کې څه شی پرېږدي یعنې دین خو ډېر دی نو څه به پکې پاتې شي که نه بیا راته وایي یا بنی یا بچې بیا مالنا ځمکې مې خرڅې کړه مال دا مال نه دلته ځمکې وقت دیني او اول مې قرض پوره کړه و اوصى بالثلث او که څه پاتې شو نو د هغې ثلث به وصیت کې خیرات ته ورکړې وثلثه لبنیه د هغې ثلث ستا د زامنو دی یعنې هغه میراث وصیت چې دی که وصیت خو بثلث نو د هغې ثلث نو د ټول مال څه مایسه شوه درې کې په درې کې ووایي نهه مایسه شوه لبنیه ستا د زامنو یعنې لبني عبدالله بن زبیر دا مې د نسو ته وصیت کېږي زامنو ته نه کېږي ځکه نصیب وارثان نه دی یقول مراد یې ده ثلث ثلثا هغه ثلث درې حصې کا اصلاثا درې حصې نو یو ثلث به ستا د زامنو شي او دو ثلثین به نورو خلقو له ورکړي فین فضل من مالنا فضل که زما په مال کې څه شی پاتې شو بعد قضاء الدین پس د قرض پوره کېدو نه فصلصه لولدک نو هغه درې حصې که د اولاد دپاره دی دا دې زوی ته وایي یعنې هغه ثلث درې حصې که قال هشام وایي وکان بعض ولد عبدالله بعض زامن د عبدالله چې قد واضع بعض بن زبیر هغه برابر و د زبیر د بعض زامنو سره یعنې نصیب د ترونو سره برابر و حبیب او عباس دا دو زامن د عبدالله دی نو چې ول نه بدل کې نو مجرور دی او که دغه شي بعضو نه شي نو بیا هغه مرفوع به دی حبیب او عباس دا مشران زامن د عبدالله بن زبیر یاد کړه دا برابر و د ترونو سره ځکه د زبیر دی څلور دا به درله راشي ښځې دي او د ښځې مختلف زامنو نو کله نسې برابر وي د زوی سره او زما خپل زوی زما د نسې نه مشر دی نو دا پکې راځي لا خپله او دا پردي وي وله یومئذ تسعة بنین د زبیر په دغه وخت کې وفات کېد د 9 زامن وي وتسع بنات 9 لویانې وي قال عبدالله وایي فجعل یوصیني بدینه ما ته پلار بار قرض یادو ویقول ما ته به وایي یا بنی بچي ان عجزت عن شیء منه که عاجز شي په شي کې د قرض نه په قرض ورکولو کې فاستعن علیه مولایا زما د مولانا امداد غواړه قال فوالله ما دريت ما أراده
رجلت ادم چې دادی مولانا مراد سو کیا ځکه مولا نیک ته وي مولا تربور ته وي مولا دوست ته وي حتی قلت یا ابا من مولا کا مانے بابا تو مولا سو کیا دے قال اللہ خدای یادو ادما مولا قال عبداللہ بن زبیر ہوئی والله ما وخاف في قربة من دينه کله چې په ما څه مشکل پیښ شوی دی داغه په خرڅ کې الا قلت ما بدوي یا مولا الزبير اخزي عنه دينه یا مولا الزبير زمان د پلار خرڅ خلاص فيخزيه خرڅ بخلاص فقتل الزبير زبير شهید شو په جنگ کې نو ته پلار یو خبيث ورغه په ودو کې مرګ ولم يدع دینارا ولا درهما اغنى 10 روپے نه پاته الا ارضین سزمکا منها الغابه یو پکې غابه دا خود شاته یو زمکا ده ای دا غابه وي با تاسو ويهدى 10 دارا بالمدينه او یول سکورونه په مدینه کې ودارین بالبصره او ذکورونه په بصره کې ودارن بالکوفه یو کورې په کوفه کې به تجارت ورکړي پکاله ودارن بمصر یو کورې په مصر نو یولس او دوا توشو نعم یا پنځل لشما قال انما كان دينه دا قرض بدا کم دینا راغلو دا قرض بدا سیو الذي عليك بدو ان الرجل كان ياتيه بالمال یو سړي به مال ولا راوړو دا امانت په شکل قربان دا ځان سره کیده فيستودعه یا تسر به امانت کې خورو فيقول زبير بورته امانت نعلم فما قرض شو ځکه امانت کې قضایي شي نو هغه بچلا او چې ته خرج کې پزان نتیزي مواره نو دا هغه د مال د حفاظت د پاره نه دا زما په سر خرج نو چې خرج شي به هر قسمه تصرف کوه ځکه ته د مالک دي موار شو دموعي فيقول زبير لا امانت نعلم ولكنه سلف لا خرج شفتا فما فإني أخشى عليه الزيعة فما سبب ذلك دو يرى وما ولي امارة قطو دچرت امارت گورنلی نذکره ولا جبایت خراجا ند جزیرا جمع کولو ولا شیئا نسبلس یعنی دا دمرت سامان چی ورسرو مان دچرت امیر شوی نده ند جزیه و دا زکاة پر غندولو سمامور شوی نده چی سبکی دا خیانت دو کی دا پا دغیز پیسو اغشی چی خلق ورسر اماناتی خی الا ان يكون یاد حضور سر جهاد کے الا ان يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ابي بکر و عمر و عثمان مگر پا جهاد کے دا حضور سر یا ابو بکر یا عمر و عثمان سر پا جهادونو کی دا گٹلی دی بات سا مناسبت پا دی جملہ کے دخوا قال عبداللہ و ابن زبیر فحسبت ما علیہ فپلار میں حسابو کچھ سمرا خرف دی فوجدت 2200 دویش لکا قرضو پی ما تا گوره عربو کی نمونه پا عربه که دا الفون زیاد نی الف دا ملیون و ملیار دا اترا غلی دا عربی الفاظ نی نو الف مانا زر نو زر کی زر سل زر سوی یو لاک او 200 زر او 900 زر او 10 زر یو لاک نا 10 لاک سل سو مالته وي 10 زر سوشو یو 10 لاک شو سل زر خو یو لاک شو کنه نو 10 زر 10 لاک نو 10 تا زرم یو 10 وي کنه نو 10 وګد لفظ دی او زر مختصر دی نو 10 زر یا 1000 زر زرا نو زر زرم 10 لاکی 10 زرم 10 لاکی نو چې زر زرا بل یو لاشو نو 2 زرا چې په زر کې دا کې یعنی 100 زرا سوشو 100 زرا ته سووي 2 زرا 100 زرا یعنی 10 زر او 100 افضل کا
نو الفين الف چې الف ته مضاف شي لس لکه شي او چې دو ځله الف کې نو دو چندې کا نو الفين شل لکه ومئة الفين او 200 زره نو 200 زره څو شو بلکه نو شل لکه او بلکه څو شو 2 لکه نو 2 لکه قرض وکړي. قال فلقي حكيم بن حزام من عبد الله بن زبير. حكيم بن حزام تربور بن زبير. حكيم بن حزام عبد الله بن زبير سره ملوشو والتوي يروى كم على اخي من الدين زما فرور يعني تربور زبير بن عوام بن خويلد دي او دي حكيم بن حزام بن خويلد زما فرور زبير يعني تربور سمر قرض دي فكتمه د پټو ساته یعنی ټول ورته نو یا کنه چې ما په پلارې بدګماني را نشي چې دا دومره قرضونه ولې نشي. وقال 100 ألف یعنی 1 لاک به او کې 22 لک هغه استاسو څخه په 1 لاک نه نو که ضرورت ایمان امداد واره. فقال حكيم والله ما انا اموالك لتسوها لهذه استاسو جائداد په 1 لاک نه. فقال له دورت عبد الله فرشتوي افرأيتك ان كانت 2200 حتى سخيا لك بيش لك. قال ما اراكم تطيقون هذا تاسف لديتا خطنا شيء لانني فان عجزتم عن شيء منه كلا خرجنا شيء فرقولي فاستعينوا بي معنى امداد واري. قال وكان زبير اشترى الغابة اغابيتي ودا احد شاقة اغي غشتي ب70 و100 ألف 100 ألف سوشو يولاك او 70 ويا او يو سل زرع يعني يولاك او يا زرع. فباع عبد الله دا خرسك عبد الله دا واري لا خرس ندا خدا ارتخي چه آغاز مکه چه پا يولاك او يا زرع شوا باغيش 5 لک روپے ورسیده. دا برستوینی تفسیر دیر تجمالا نوی نخده پاک پا کسورا برکت پاچو 1 لاک او 1000 از مکه 5 لک خرسش. ثم قام بي عبد الله بن زبير قاسم فقال بي لعناتك من كان له على زبير حق زما فقلار كذا چا قرضي فليوافنا بالغابة غابيت دراشي تزول از مكة جداك. فأتاه عبد الله بن جعفر ورغي وكان له على زبير 400 ألف رد سلور لك روپے خرض به 100 ألف خو یو لاک شو کنه 4 سلور شو سلور لك. فقال لعبد الله توي عبد الله بن زبير ان شئتم تركتها لكم زبير تحفل خرج معك. قال عبد الله بن زبير وتوي لا قال ندي ورتوي فان شئتم جعلتموها فيما تؤخرون ان اخرتم خير دي زما قرض رستوراك. فقال عبد الله بن زبير وتوي لا نظركم انا دكتورنا اول تعالى دركو ذكر استاخر زياد. قال فاختوا لي قطعة حمانا يو فلات پکیراکی سيسا فلات تعالى بيك قطعوي لگي ويسا پکیراکی. فقال عبد الله لك من ها هنا الى ها هنا دا ديزي نا ديزي پور استاشا فسلون لك تمنظور لبي او. قال فباع منها عبد الله بن زبير صدق عبينا خرشك نورا سی کورونه پکې خرڅ کړي ځکه قرض په یوازې په دې نه پوره کېږي دا خو په 14 لکو اندازه شوه او قرض په څو دویسته فقضا بینه د پلار قرض اخلاص سی کورونه کړه سی ځمکه وبقي منها 4 سمن ونصف ځمکه کې څلور نیمې سې پاتې یو برخه یو لاک وه او دغه 14 برخې وې. فقدم على معاوية ورغه ابن زبير اغسر عمرو بن عثمان ناسو منذر ابن زبير ناسو ابن زمان ناسو. معاوية سے برتوئی کم قومت الغابة اغابس بکم پسمر قیمت اندازه لگوڑی وا. قال كل سهم ب100 ألف یو برخه پا یو لاک 14 برخه را وی اسمر پاتے را وی سلور نمی سے پاتے را. عبد المنذر ابن زبير وی خذ یو برخه دماشه په یو لاک
عمرو بن عثمان و یو برخه د ماشه په یو لاک، ابن زمعه و یو برخه د ماشه په یو لاک، نو څلور نیمې برخې وې، درې ته لاړې نه څومره پاتې شوې؟ فقال معاویه کم بقیه څومره پاتې ده؟ قال سهم و نصف، یو نیمه برخه پاتې ده. قال قد اخذتو ب50 و 100 الف، حضرت دا زما په یو لاک 50,000 شو، په یو نیم لاک تکې یو نیم. قال فبعض ګوره ګټې ته ګوره، عبدالله بن جعفر چې څلور برخه اخیستې په 4 لکه، هغه خپله برخه په معاویه سې په 6 لکه خرڅه کړه، نو هغه پکې 2 لکه وګټل. قال فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه، د پلار قرض نه فارغ شو، نو قال ابن الزبير نور زامن ورته په میراث تقسیم کا، هغه نه زه به 4 کاله نه تقسیموم، ځکه اطرافو ته خبر لېږم که په پلار نه د چا قرض وي، ما ته پلار د قرض ډېر سخت وصیت کړی، اقسم بیننا میراثنا میراثهم. قال لهم والله لا اقسم بینکم حتی انادي بالموسم، نه تقسیموم چې څو پورې مې په حج کې اعلانات نه کړی 4 کاله علی من کان له علی الزبير دین، چې چا د ما په پلار قرض وي فلیاتنا رادي شي مدینې ته فلنخرجه. 4 کاله ځکه یادې چې 2 کالو کې دنیا بل سب ته سړی رسېدي شي پیدل، او 2 کالو کې واپس راځي، نو 4 کاله. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم، ابن زبیر به هر کال حج لته او حج کې به اعلانات کول که زما په پلار رجا کړه دې راشي. فلما مضى 4 سنين، نو چې 4 کاله تیر شو، قسم بینهم، میندو پارونو په لوري خویندو باندې مال تقسیم کړ. قال وكان للزبير 4 نسوة، 4 ښځې وې، ورفع ثلث ته وصیت طلاق، فاصاب كل امرأة، هر ښځې ته په مال کې 1000 و 100 لس لاک او 2 لکه ورسېده، 10 لاک او 2 لکه څومره؟ نو ټول مال یې څومره شو؟ فجميع مالي 50,000 الفن، 1000 الفن خو یو 10 لاکه شو که نه، چې په 50 کې ضبط کې 10 لاکه، نو څو شو؟ 15 کروڑه شو. ټول مال یې 15 کروڑه و 100 الفن او 2 لکه جوړ شو. دا خو دی دا یاد لرئ میراث کې چې یو برخه معلومه شي ذوی الفرض نه شروع کي که نه، نو عصبه او د نورو ټوله حسابات معلومه شي، وی ټول مال یې 15 لکه 15 کروڑه او 2 لکه ته جوړ شو، نو څنګه ته جوړېږي؟ متارکه د څو ورځو لپاره د جنګ نه کولو معاهده، دا اهل حرب سره باندې خو جزیه نه، نو اهل حرب د معاهدو سره تعلق لري، او اهل ذمه د جزیې سره تعلق لري. معاهده معنی ترک جنګ، یو بل ته باندې که نه وایو، مصالحه هم ورته وایي، معاهده هم ورته وایي. او خدای پاک وایي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق حتى يؤتوا الجزية وهم صاغرون، يعني أذلاء، والمسكنة مصدر المسكين، يعني خطأ ذلت درك دا مسكين أسكن من فلان لفلان مسكين أحوج منه، دا سكون مشتق ندي، دا مسكنت ندي، مسكنت وي ذلت. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى، جزية اليهود والنصارى مرة الشيء والمجوس والعجم، دا اختلافي مسئلے ته اشاره وکړه. دې اختلاف دی په جزیه کې. زموږ مسلک دا دی چې غیر د عربونه چې څومره کافر وي، که اهل کتاب دي که غیر اهل کتاب دي، مشرکین ځان سکان ټولونه جزیه اخیستل کېږي. شوافع او بعض علما صرف د اهل کتابو نه وایي او نورونه نه وایي. ده زمون مسلک اختیار کړی، ځکه درسته عجم لفظ ویلی دی، والمجوس والعجم، نو ترجمه عامه کړه، که صرف اهل کتاب دی نو د هغې خو ذکر وشو، یهود و نصارا، بیا د عجمو ذکر مراد څه دی؟ نو عجمو نه مراد ما سوا د عربو نه ټول کافران. زمونږ په مذهب کې د عربو نه جزیه نشته. عربو سره خدای احسان دا وکړو چې د هغوی په ژبه او د هغوی د قوم نه پیغمبر را لېږلی دی،
او چې هغه هدایت قبول کی ناوی سره جهاد آیات کې نه تقاتلونهم او یسلمون یا به جهاد یا به اسلام. حضور مشرکین د عربو ته جزیه نه پیش کړي. اهل کتاب هغه وخت يهود او نصارا او په عربو کې د عربو نه بار اسلام لا نو خور شوی ناوی ته جزیه پیش کړي. نو د غیر اهل کتابونه ما سوا د عربونه نور کافران چې د دنیا هغه من د جزیه قائل لکه حضرت امام ابو حنیفه چې قائل یعنی نور کافر په مجوس کې اختلاف او چې د دې حکم د اهل کتابو د کنه ده. نو عمر فاروق ته تردد کاو چې د بحرین د مجوس نه څنګه ورته عبدالرحمن بن عوف حضور ته راځته هغه دا فکرو چې د دې بقا په مجاز راو کنه دغه هغه د خويند سره نکاح تړي محارم سره. نو ورته خبر ورولېږي چې د محارم سره نکاح کوي نه به او که محارم سره نکاح نه تړي نو خیر دې په باقي دین باندې بس هغه موږ نه کوو نو جزیه ته قبول کړه. زم اختلاف پدې کې چې جزیه مقدار څومره ده. نو د عام امامانو شوافی عمر مقدار وای 100 روپے جزیه کې 200 روپے. زمون په مذهب کې جزیه مختلفه ده. د فقیر کسب کوون کی معتدل یعنی چې اندامونه برابرې 200 روپے دی پکال او د متوسط نه 40 روپے او د مالدار نه 48 روپے. دینارونه خو دینار په باب د جزیه کې مساوي د 200 روپو سره ده ها او په باب د دیت کې مساوي د 100 روپو سره. نو د پدې مسله کې زموږ احناف مسله کې اختیار کې رسول الله راشي چې په یمن خلقو د جزیه مقرره په شام دا اوله وی جعل ذلك من قبل اليسار د مالدارو د فقیرې د وجنه دا فرق شوی یمن خلک غریب او د شام مالدارو د عمر څخه زمانه او زمونږ هم دا مسلک چې مالدار نه به یو شان شي کېږي د فقیر نه بل شي. ها قلت لمجاهدين ما شأن على الشام عليهم 4 دنار. شام په خلقو 3 دینار مقرر 3 دینار چې دینار په دولت کې نسوش اتصل واهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبل اليسار. جو براکان دا فرق پکې د مالدار او د فقیر د وجنه نه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرو قال كنت جالسا مع جابر بن ابي دواد ثم د پاولو د زمزم سره نو ما توي زه د جذب بن معاويه چې تر احناف د هغه منشيوما د عمر ته خطر منتا د موت د مخکې چې د هر دې محرم د مجوس مېن کې جدای وکړي او عمر ته بجزیه نه او حتی چې عبدالرحمن بن عوف ورته چې حضور ته غشته د حجر د مجوس نه بس اعلان چې بقیه ته ذمه جایزه ده او چې دا اعلان د شاعر د دین نه ډېر سخت مخالفت دغه د خور سره نکاح په یو مذهب کې نه راوا نه په يهودو کې نه په نصاراو کې نه په یو آسماني دین کې هغه سیس باندې به بقا کې چې هغه چلته خو پاتې شوي کنه په یو ملت. وبه قال حدثنا ابو اليماني قال وامر عليهم العلاء سال بيقول كذا قال ابن القدر فقدم ابو عبيده بركه المغازي سبق وسال له ان شاء الله. فلما في الانصار بقدوم ابي عبيده فوقف صلاه الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم رجعين كافيتي دا چا فخر صحابه کرام چې خبر شي علیم خوشاله شو راغله هر یو سلام علیکم سار مانځنه پس ټول جمع لاره نو حضور خندل جوړه خبر شي وی چې ابو عبیده شعر او قربان صحیح خبره ده خو خوشاله اوسه ما سره د فقر غم نه ما سره د مالدار غم تمام امت په مالدار شعر ثبت پاتې مولام چې مالدار چې ډیر د کار وځي انا د فقره کې د خدای رازونه اگر چې فقیر نه ځان ته فقیر و الله وبه قال حدثنا ابن قيام وقال حدثنا سليمان بن جعفر الرقي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا زيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله بن زيد دا حدیث نه تیر شروع سپوره
عمر سے فوجونه لېږل په اطرافو د ښاریو کې چې مشرکانو سره جنګ نو هرمزان د ایران یو لوی سپهسالار و هغه ونیول شو او اسلام یې راوړه بظاهره نو هغه چې راغی مدینې منورې ته نو عمر صاحب ورته ویل زه سره مشوره وکړم ته د جنګونو ماهر یې کوم قوم سره مخکې جنګ وکړم نو هغه وایي مثال د دې قومونو او مثال د خلقو د دشمنانو چې د مسلمانانو مثال د یو مارغه دی چې د هغه یو سرې دوه وزرې او دوه خپې وي نو که وزر دی ولا مات کړو نو په دوه خپو په یو وزر الوځي او په سر او که بل وزر دی مات کړو نو بیا هم په دوه خپو په سر وځي او که سر دی ولا چې خړا کړو نو خپې هم کار نه کوي وزر هم کار نه کوي نو سر چې دی کسرا دی او بل جناح قیصر دی او بل جناح فارس دی فارس دلته فی نظر کسرا راځي بل طرف ورته یاد ته مسلمانانو ته وایي چې کسرا طرف ته لاړ شي اول کسرا ختم شي نو کسرا سر دی نو چې دا ختم کړ ټول کار بین عمان بن مخرم مخرق ورته وایي چې دشمن ته لاړ شي داسې لاړ شي چې ورسېدل نو دا کسرا عامل ورته راووتو په څلوېښتو زرو فوج دا اول د کسرا سره جنګ نو ترجمان د هغې راپورته شو د ایران د بادشاه ما سره د ستاسو یو سړی خبرې وشي نو مغیره ورغی مغیره یې ورلېږه ورته وایي څه غواړئ وایي دا تاسو څوک یې څه له راغلي یې وایي مونږ د عربو خلک یو مونږ په دې سپېرتوب کې یو په سخت دغه کې سپېرتوب کې او په سخت مصیبت کې یو مونږ به څرمنې خوړلې او هډوکي به مو خوړل د خجرو د لوږې د وجې نه او شړی وړی به مو اغوستې او د اونو او د ګټو به مو عبادت کوو نو مونږ په دې حالت کې چې اسمانونو د ځمکو مالک مونږ ته یو ښکلی پیغمبر راوړی زمونږ د خپل قوم نه چې مونږ د هغه پلار هم پېژنو مور هم پېژنو او مونږ ته د خپل پیغمبر وې چې تاسو سره به جنګ کوو چې څو پورې د خدای د عبادت قایله شوي نه یا جزیه راکړي او مونږ ته خپل پیغمبر ویلي د خپل خدای د طرفه چې زمونږ نه څوک شهید شي هغه جنت ته ځي په داسې خوشحالي کې چې داسې خوشحالي نشته او چې مونږ کې څوک باقي پاتې شي نو ستاسو د سټونو بابا مالکانې کمزورې خبره نه ده کړه نو هغې نه مونږ خو نه ایمان نه وړو نه جزیه راوړو نه جزیه قبلو نه جنګ کوو ډېره ښه نعمان مقرن ته مغیره وایي زه شروع پې کوه نعمان ورته وایي ته خو ډېر مبارک مشر جهادونو کې شامل یې خو ما د حضور پاک نه اورېدلي دي چې ته ډېر جنګونو کې حاضر نه حضور ملامت کړی نه شرمولی لیکن زم جنګ سره د حضور پاک نه تللی چې په اول ورځ کې به یې جنګ شروع نه کړو ایثار به شو چې بادونه د روان شي یعنې ماسپښین نه پس او منځونه به حاضر شو نه هغه وخت کې به یې جنګ کوو چې مسلمانان ورته د جمعو نه پس دعاګانې کوي درې ورځې نعمان مقرن ایثار شو یې پرېږده چې درېیمه ورځ بس به شروع پې اوس کوی او باب دعوات الامام مالک القرية هل يكون ذلك لبقيتهم که بادشاہ د مشر د یو کلي سره صلح وکړي نو د قوم دپاره ده که نه او دا ده ځکه قوم تابع د ملک دی نو چې ملک سره معاهده وشي نو هغه ټول قوم سره وایي وبه قال حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا وهي بن عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سعد عن ابي حميد بن حبيب باب سره مناسبت سره د دې کلي ته مشر چې بحره کلي ته وایي د دې کلي مشر ته او زمانه طرفه گورنر هغه ټول قوم دپاره شو انا باب الوصاة باهل ذمه وصیت شوی دی د اهل ذمه او د خدای او د رسول یعنی چې چا سره ذمه ده ته به د هغې په حق کې د ذمې پابند اوسېږي والذمة العهد والعل والقرابة دا آیات تفسیر ته اشاره کوي لا يرقبون فيكم الا ولا ذمه نو دا خلک داسې بې عهدي دي چې د قرابت او د ذمه او بیا پاسداري نه کوي عمر صاحب چې وفات کېده د وصیت په وروستو راشي خو لږه جمله یې ترې راواخېسته یا امیر المؤمنین مونږ ته وصیت وکړه دې ښځه درته دا وصیت کوم چې اهل ذمه او ذمه خیال ساتئ د هغې پابند اوسېږي
باب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعدهما للبحرين والجزية والما يقسم البيع والجزية. حضور مبارک بحرین جاگیر کړو د مهاجرینو انصار لپاره او وعده کړو د مال د بحرین جابر ته وایي چې د مال نه زبر درکم او د جزیه او فیر جزیه په 50 تقسیمیږي اجه مال بادشاہ په اختیار کړي ځکه د جزیه حکم د فیر دی نو فیر د بادشاہ په ثواب دی انا وبه قال حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا زهير بن عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ليأكل ولو في البحرين فقال لا والله حتى تقوى الاقوام من قريش بمثلها فقال ذلك لما شاء الله على ذلك يقول له قال فانكم سترون من كنا بعد اسرة تصبروا حتى تلقوني على الحوض. انصار لیکوي زمون مهاجرین ورورو نمولیکا تاسو اوس قربانی کوي او خپل خلک یې خدا سے بادشاہ بڑا چې نور خلق بس تاسو د پاسه کوي نه هو وخت کې به صبر کوي ګوره وی خاصه انا اثر دې ته وي چې بل قوم غیر مستحق مقدم کوي او مستحق رستو کوي انا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرني روح بن قاسم عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مع البحرين اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مع البحرين قال ابو بكر من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم فلياتني فاعطيته فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مع البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فقال لي رسول قال وقفتكم فقال لي فاعطيتها نر بچی دا سے لپرا لکا کرا چې په لپا کې 500 نقدي روپے راوچته 500 زي خدا نور الله عباس ابراهيم سے مالم ترا کوي خدواله نا په صادره ورته ګور کو نقدي روپے پکیا چولې چې وې چولې نا چې ټول نشي وی سیب چاته وای چې ما ته چت کی وینا به تر چت کی وینا ما وینا کم کړی نو به چتول نو به نشرو چتول وی چاته وای چې ما ته چت کی وینا به تر چت او پهلوان وغټ لور بن نو اندازه لګوي چې څومره دوی چت نو چې اخیری ځل چت کنه په اللهم به خپل پښک او روان حضور پاک ورته کتل عجبا من حرسه الله ابا اسم من قاتل معاهد قتل یا معاهد که چا یعنی اهل ما یا عهد چا سره شوی او چې امر که بغیر جرمه دا هغه سزا سره انا حدیث معلومی چې د اهل ذمه په قتل کې قصاص نشته لکه باقی درې واړه امامان وي نو حضور مبارک د آخرت وعید یاد کړی یا څنګه چې څوک ورشي چې قصاص پکې نشته نو واسه وجنه اهل ذمه حضور وای که چا معاهد مرکنو جنت بوی به محسوس نکی معلومه ده چې قصاص پکې نشته کنه کنه آخرت هغه به ولې یادو الله باب اخراج اليهود من جزيرة العرب يهود او نصارا بل جزيرة العرب نوبات اوس پراته دي امریکای خلک حضور مبارک ویلو چې هغه پورې وتا چې پرې د قسمه د خدای او رسول په حاله عمر سے په خپل زمانہ کې وکړه الله دا مرکز دی د اسلام نو اسلام دا نه وایي چې د اسلام دشمنان دی په دې مرکز کې ځکه دا د فساد د ټول جهان د فساد یو ذریعہ ده د کافرانو ټول توجه عربو ته راغی خرابولو ته په عیش کې مبتلا کړل په ازادۍ کې مبتلا کړل عراق تلاش مصر تلاش حیران بشته خدا زمونږ د عمل خدایي نه په سلسله د خبر مصر ته مپسېږي نو مې نه دومره خپل ملک لکه زمون پشا نه پکې دومره دینداري شته نه پکې دومره حیا پردشت نه پکې ګیرشت نه پټکې به والی او ګیره به اعلان دي شام شام تلار شګیره بنوي ورته تلار وعمل خپل مل بار ته د خدای دومره مسوک نشي ویلې چې دا والي عرب یوم ملکم دانه شویل چې دا اول نو تقریر کولش او محبت تکونه شام قال حدثنا سيد المقبري عن ابي هريره قال بينما نحن في المدينه دا چې کوم مليان دي عربو ته خوشاله د بیت او دغه امامان چې ختم شي صرف پیسې موټری پیسې ګرځي پکې
نه علم شته نه کتابونه شته نه مدارس شته سرکاري سکولونه دي او غیر عربي سره پکې د الګ پکې داخله هم نه او خپل پرایویټ کې په 100 روپے ورک دومره او تعصب دی پکې قومیت یعنی چې عربي نه غیر عربي نه داخلي په سکول کې نو چې کوم اسلام دلته دا غوړې بل ځای نشته دا په ورشتیا د صوبه سرحد کې افغانستان کې قومي تعصب دی پکې یو هدبي د یو استاد چې عربي یو تنخواه د عجمي و بل شان د عربي ډاکټر به یو تنخواه د عجمي ډاکټر و بل شان عجمي الک په عربو په سکول کې نه داخله کپلار نوکری ملتلوي او نه داخله اسپیټالونو کې فرق نو دومره نسلي او تعصب قومي تعصب دی پکې دا خراب کړی دي دا ټول انګریزان د اسلام په تعلیماتو کې خدا نشته انا زه بیروت کې په یو بس کې ګرځېدم یو سړی داسې عجب کې څه قدرې ښه خلک تېر شوي دي ما لکه څوک لکه امام بخاري ما امام بخاري ته د ګزارې والا سړی ما یو زناورو چې چا دین خور کړی هغې په عربیت فخر نه دی کوي چې زه عربي زاجم او دا چې تاسو فخر کوئ او ستنم جوړه کړې ده د ګنډلو سته جانې مازم په ترکو کې جوړېږي تا څه شی کړی دی په څه شي فخر کوئ که ژبه یې ټیک ته په عربي مبارکه ژبه ده موږ خو د خدای او د رسول د کلام د وجې نه عزت کوو کنې د ژبې په حیثیت خو کوستانۍ په خپله ژبه فخر کوي ګجر په خپله ژبه فخر کوي انګریز په خپله ژبه فخر کوي دا ورته خبره معنا ده عمر سے بوی او سلمان فارسی زما پلار اسلام دے مور میں اسلام ادی پتہ جمال ناصرم پدے تباش ابے راہ صدرم پدے تباش لیکن خدای مبارک تک بدی مردار مبتلا ہے در جاہلیت تر دماغ ہے فاعلموا ان الارض لله ورسوله وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن ابي مسلم الاحول انه سمع سعيد بن جبير انه سمع ابن عباس يقول يوم الخميس يوم الخميس كان الشيغان كلام چې پکيو بیرو درې خبرې ورته وکړې اول مشرکان مراد اهل کتاب جزیرة العرب نو باس بل وفات چې صبر راشي په عزت رخصت اوه بخشش ورکوي دریم چپ شوتی یا مانهی شو هغه ظاهر دا چې د اسامه ابن جه او دغه ورته دا لښکر بزي خامخه باب اذا غدر المشركون بالمسلمين هل يوقع عنهم که مشرکان مسلمانانو سره غدر وکړو عفو کیدش دا د امام په ثواب دی الله حضور مبارک له زهر ورکړي شو او حضور د خپل طرف نه هغه معاف کړی الله اخذ زهر ورکړو کنه د خیبر په موقع کې شابه باب قواعد الايمان على من تعمدا چې څوک احد مات کینو او امام دی ورته خیری وکړي انا وبه قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا ثابت بن واحدين غدر وکړو حضور ورته خیری کوي او باب امان النساء وجوارهن خدک یو کافر الامان ورکینو امان قبول له او که حاکم ګوري چې دا خلاف مصلحت ته معطول شي نو د خدای امانم سید د قریب سړي امانم سید الله یو کافر الامان ورکه خپل کور کې دته بسنه وای نو سید هو که حاکم قومندان هغه خلاف مصلحت ګڼي معطول شي بل څوک نشي معطول زوته انا لا امان قبول له قال حدثنا ابن مسعود قال اخبرنا مالك بن ابي نصر مولى عمر بن ام هانه د فتح مکه کې قصه کې خپل خاون او خاون زیل امام ورکړو علي سے بيزي د لوجنه على حضور پاک ته ورته نستا امان قبول له علي سے برته سنشي سم وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ابن عمرو ودوار مقابل اسم اصحابها اسمائهم یو مسلمان چې چاله امان ورکی هغه یو شانت ټولو او ادنا مسلمان هم دا غیاحت خیال ساتي دا یهودو خورا کړی وه چې د سره جدا کتاب دی اوس هم دا شیعګانو یو مصحف فاطمي دی یو مصحف دا دی یو مصحف دا څو قسمونه یې جوړ کړي دي هلکه مصحف خو مونږ ته وښایه انا امام غائب ټول په بغل کې نیولي دي
امام غائب بتندر لگا سامع وما في هذه الصحيفة فقال في الجراح وأطنام الإبل والمدينة حرم ما بين عين إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه تركا ولا عدلا. إذا قالوا صبانا كجنك يو كافر دوي صبانا من صابيان شو تبورت السوية كان أسلمنا نشويله تبورت السنة انتظار دیو لیکن غریب لفظ دا اسلمنا نمر دی کافران کی بعض مسلمان دل نے اسلام تا باغی ثابتو دوی نو سبانا خالد سے بوجلو حضور دانی ونی وجه اور دیر خمکان اظہار ہے پیو سمع وقال من ما فجال قال يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم دادل خبر خالد سے بوجلو نو حضور مبارک رہنا عمر سے یو سڑے والا را امدہ حرمزان نو حرمزان ماندردہ سے رپید اللہ علم عمر سے بے مترس میں رہے گا دا فارسی ورسره وي لیکن چاته وي مترس مې یریږي الکه شمالي اتحاد په بخاري کې مراغه نو امنه ورکه ځکه ایران نږدې و عربو سره نو د عربو کې الفا دا بلا چې موږ وایو کنه بلا او بلې فارسی کې بلې وي عربی کې بلا وي نیکو ورته مترس مې یریږي نو امانه ورکړه ځکه خدای پاک ته ټول وجوب کیږي یا ورته تکلم خبر او کلام پروا نشته اما یو کافر ته دی مې یریږي تا ولا امان ورکړه څه وجل نشي یا ورته وای خبره کاوه امان دی ورکړه به ورته ستنه انا ځکه خدای پاک خالق ته جب کو خدای دا جب اختلاف تا کوم نه خالق خدای دا یو آدم او دا یو هوا اولاد بچا عجب یو شانتی بچا عجب بل شان باب الموالاه والمصالحه مع المشركين بالمال وغيره واسم صلح د کافرانو سره په مالو کې ته مال ورکي یا ته مال والدا ټول صورتونه جایز دي کله داسې حالات راشي چې ته مال ورکي د فتنې یاره دا غینه یاره نو په مالی یا په مکه ورکولی یا ته ورکي یا تعالی درکي یا بندیوان یو بل سره مصالحه وکړي او چې عهد دې وکړو نو عهد بیا پورا کوه او که عهد ماته نو په څرګنده به ماته چې زمونږ استاد په منځ کې فلان کې معاهده ختم على علم سواء فانبذ الیهم على سواء معاهده ورته ماته که على علم سواء بینهم اسلام د قدر او د خیانت او د دروغ او د نفاق نه دی قائله چې چا سره خبرې په څرګنده کوه چې چا سره معاهده په څرګنده کوه داسې نه چې معاهده په خولو کې او زړه کې دې بل شي یا ټګۍ دپاره استعمالی نو شریعت د خیانت د دروغ او د ټګۍ قایله نه دی که معاهده ماتې نو په څرګنده یې ماته من اخبار کې لیکلو چې احمد شاه مسعود په بم په حادثه کې زخمی شوی دی او محافظ یې هلاک شوی نو خدای دې زخم کې مړ کړي چې مسلمانان ته خلاص شي عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حمزه قال انطلق عبد الله بن سالم ومحيصه یا مونږ صرف په دې غرض نه دی خوښ چې افغانستان کې خدای امن راولي او د علماء حکومت مستحکم شي ستاسو د علماء حکومت وخت د جاهلانو کمیونستو مردارو فاسقانو نمو خو د علماء حکومت وخت شریعت هم وخت او که چې بل شا بل څنګه وخت نو خدای دې مړ کړي وهو يتشخص في دمه مسعود څه غواړي او امریکا څه غواړي امریکا او مسعود دا غواړي او ایران چې د خراب او مردار خلکو حکومت راشي چې زه ورته یم کینه نو کیني او چې زه ورته یم پاسه نو پاسي چې زما تابع هغې علما چېرته خوښوي علما خو د چا تابع نه دي نه د امریکې نه یېرېږي نه د یهودو نه د خدای نه یېرېږي چې څوک د خدای نه یېرېږي هغه د چا پروا نه لري او چې څوک د خدای نه یېرېږي هغه د هر ټیزن نه هم یېرېږي الله فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سعيد ومحيصة وويسة ابنامته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القول فسكر قسامت هغه جګړه وه چې یو صحابي قتل شو او بیا د قسامت مسله وه نو حضور مبارک صلح وکړه او د خپل طرفه یې مال ورکړه
باب قلب وصائد العربي. وفيه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا اسود بن مسلم بن سعد بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اخبروا ان عبد الله بن عباس اخبروا ان ابا سفيان بن حرب بن أمية اخبروا ان هرقل ارسل اليه في رجل من قريش كانوا تجاه بشام. باب هل يعطى ذمي اذا طهر یو ذمي پتا سحر وکړه معاف کولای شي کنه نو دې استفهام سره ترجمه ذکر کوي حالات ته اشاره کہ قتل کړي په سحر کې هو قتل کا او قتل نه کړي نو تعذير ورکا او ابن وهب بای ما ته یونس ابن شهاب نه وای چې تاسو شو د ابن شهاب نه چې یو سحر کړي یو کافر په مسلمان نو دې به وجل کیږي ایمون تر رسیدلې چې حضور مبارک باندې سیر شو او طاهران نبی وجلې يهود انا لبيد ابن عصب کړو کنه لوريان انا شکم نبی صلی الله علیه وسلم سفر حتی کان سیر پیدا شو د بیبیانو نه تړلو نور په تبلیغ په واس په نصیحت اثر نو او سیر کېدل په علامه د دې چې حضور طاهر نه دی لکه طاهر باندې سحر نه کی او سحر د دې علامه ده چې حضور انسان دی بشر دی او بشر باندې طبيع عوارض راځي سرخوږي پر راځي خوږي دل پر راځي لغتن پر راځي زخمی کېدل پر راځي حضور مبارک خدای نه بشر دی او بشر باندې تکالیف راځي او د خلقو غلو ختم شي اسنه چې د سید الکائنات کمالات او معجزات ته ونګوري او خدای ته ونه رسول کې عیسایان چې د عیسی علی السلام په حق غلو کوي یا د باز بریلیان د حضور مبارک په حق غلو کوي یا رسول الله تمال زیرا کالک دعواله وای زنا ورو دا خدای صفات نبی کریم په دې نه خوشاله چې د شریعت د مقام او چت اولوہیت ته ورسه دا غلورا انا غدر مکه غدر خیانت تجیب وفای په حق کې لکه دا غدر نتیجه په خپل مسلمان تم خراب راځي انا دا حدیث مخکنه تر شوی په سرمن کې ناس کو د تبوک په مقام کې ما ته د اشپک علامه یاد لاره د قیامت نه مخکې راځي اول زما موت دا د قیامت علامه ده دیم بیت المقدس فتح کیږي دا وخت کې فتح شي نو دا د عمر سره زمانہ کې فتح شي به ثم موتان یو پاونی و باته وای یو د مرګ و بابا راشي یا خذ فیکم کقصاء الغنم تاسو به داسې مړکی لکه امیده مرض د ګړو یا طبخ مرض طبخ پخلی وی راګړي شیله یا حمیده مړی کې ګړو پیدا شي نو ما خام چې پیدا شي سا ټول مړي کډبانو نه تاسو کې اړې پی کقصاء الغنم لکه امیده مرض موږ ته امیده وایو د ګړو چیرلو ثم استفادة المال بدار عمر سے زمانہ کرائے بے مال دیشی حتی یوتا رجل میات دینار چالا بسل شافع ورکی اب پارے خپی داس شیر ثم فتنة یو فتنة براشی لا اتحابیت من العرب اللہ دخلت ہو دا عرب طول کورونو تا بداخل شی دا علی و دا معاویہ سے زمانہ کی ثم همتن بے بسلحو شی تاسو د بنی الاسفار په منځ کې د عیسایان فیغبرون غیب غدرو کې حیاتونکم رابشی تاسو ته جنگ کې تحت 80 غایتن دا اتیو جنډو د لاندې هر جنډې د لاندې به 2000 فوج ناتیا بریګیډر فوج براشي هر بریګیډ د لاندې به 2000 فوج مشمیر دوله چې په 2000 کې وسو 12 پرسر 1284 نو اطلاق و سلویخ دار فوج انا خطی اهل احد در سر غدرو کی نو اعلان ورسرو کدا احد دا ختمی دو على الخيام هو ويوه ما تخافن من قوم خيانة فابد إليهم على سواء سواء منا على علم سواء بينهم وبينكم على الاعلان ورطوايا چه زمونگ استاس پمنس کی معاہدہ خطا تبا غدر نکے کاغی غدرو کی جواب دا غدر پا غدر نده شریعت دا حکل اخلاقو دا حکل تعلیماتو قائلہ ده دا نفاق ہو دا غدر قائلہ نده انا
وبه قال حدثنا لمن اعلم ثم غدر قول الله تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره. لا ویل شوی دی. وبه قال حدثنا تو سفین جنگ کې حاضر وی آو وی هغه وخت معاویه سے د جنډي چې تکړه په قرآن فیصله کو. موسی بن حنیف د قائل او مشرانه چا ورته دا ولم جنگ بند کو. هغه ورته ته رايكم دا خپل فکر راي پرې ده. کومنګا د امیر مخالفت کوله او په خپل راي دین د ابي جندل پر ځم مخالفت کړو. ابي جندل رسول حدیبیه ته اشاره کوي. د ابي جندل په کړو کې ځان نو ورغاو او حضور ورته معاهده مطابق واپس تبع د امام د حکم تابع وی کده حضور امر امر کول په اړه کوم کړی وی مونږ چې چرته ټول راغشته دا سټو نه خلا هغه معاملات ثانه شوی دا بغیر د دې معاملې نه د علي صاحب او معاویه صاحب دې کې چې څومره تور وونو فساد زیاتی دغه دوانه طرف ته مسلمانان دې مونږه حیران کړیو وی دا خپل راي پرې ده چې صلح شو جنگونه شنو خبر انا وبه قال قصه بیانې خلک تفصیل سره انا قال كنا في فقط عمر سے دمرا خفو چې حضور مبارک ته دوه عمر سے دمرا خفو چې به یې ما خو به دې وکړه ډېر عملونه کړی چې دا به دې راته